په ډومېسټک چیمپیون لیګ کې بابراعظم نن ډومبنۍ سلیزه ووهله، سنچری وکړه د سعودشکیل د ټیم د خلاف. بابراعظم ډېر زبردست بیټینګ کړی دی، مکمل سکور کارډ سره شریکوم. د بابراعظم لوبډلې د محمد حارث لوبډلې په دې میچ کې د سعودشکیل لوبډلې ته یو ډېر غټ شکست ورکړی دی. ډومبنۍ بیټینګ بابراعظم دی کړی، څومره سکور جوړ کړی، مکمل سکور کارډ طرف لزو. خو بابراعظم ډېره موده پس فارم کې راغو، ډېره موده پس هغه سنچری ووهله. دا چونکې د انټرنیشنل نه ده، ډومېسټک میچونه دي، صرف د پاکستان میچز دي، مطلب د پاکستان یو ډومېسټک ټورنمنټ دی، انټرنیشنل میچز نه دي. په انټرنیشنل میچز کې هم د بابراعظم پرفارمنس څه ټایم داسې ډېر زیات خراب روان دی جی. خدای دې وکړي چې په انټرنیشنل کې هم دغه رنګ پرفارمنس کنټینیو وساتي څنګه چې په ډومېسټک کې ساتلی دی. او د بابراعظم چې کوم مخالفین دي، سپیشلی ډېر صحافیان هم دغه مخالفین دي، ایکسیکیټر هم دغه مخالفین دي، نن به د هغوی خوله لږه چپ وي جي. راځو مکمل سکور کارډ طرف ته. ډومبنۍ بیټینګ چې کوم دی د محمد حارث د لوبډلې کړی دی، محمد حارث سره بابراعظم هم دی. شان مسعود 34 رنزونه جوړ کړي دي، یاسر خان 46 رنزونه جوړ کړي دي جی. بابراعظم په ون ډاون ته په 104 رنزونو باندې نټ آوټ پاتې شوی دی. 104 رنزونه په 100 بالونو باندې کړي دي جی. په 100 بالونو باندې 104 بابراعظم نټ آوټ. طیب طاهر 33 رنزونه، محمد حارث کپتان په 6 رنز آوټ شوی دی، حسین طلعت 23 رنزونه، جانداد خان 8 رنز، مهران ممتاز 3، حارث رؤف 3 جی. حارث رؤف هم اخره پورې ولاړ 50 اوورونه چې کوم دي مکمل وهله شوي دي. د محمد علي او د ابرار احمد بیټینګ پکې نه دی راغلی. د بابراعظم د ټوټل ټیم چې کوم دی 271 رنزونه جوړ کړي دي، 9 کلاډیان آوټ او 50 اوورونه مکمل وهلي دي جی. که موږ راشو د سعودشکیل لوبډلې بالینګ وګورو نو میر حمزه 10 اور 55 یو وکټه، فهیم اشرف 9 اور 48 یو وکټ، عباس افریدي 9 اور 58 یو وکټه، قاسم اکرم 9 اور 42 یو وکټه، سفیان مقیم 10 اور 53 یو وکټه. سعودشکیل پکې هول خپل هم 3 اورونه کړي دي چې 14 رنز ورکړي دي او یو وکټه پکې دوهم ایشتل. ټولو بالرانو یو وکټه ایشتل دي جی. اوس کوم را شو خطه ورپسې د سعودشکیل دی بیټینګ وګورو. نو سعودشکیل ټوټل ټیم چې کوم دی په 97 رنزونو باندې آوټ شوی دی. په 97 رنزونو 271 رنز چې سکولو پسې 97 رنز باندې ټوټل ټیم آوټ شوی دی. ډېر غټ شکست یې خوړلی دی. محمد هویرا په 0 آوټ شوی دی. صاحب زاده فران 32 رنزونه جوړ کړي دي. عمر امین 10 رنز، سعودشکیل 12، سرفراز 5 رنزونه، سرفراز احمد ډېره موده پس چانس ملو شو. قاسم اکرم 4، آصف علي 21، فهیم اشرف 4، عباس افریدي 3، سفیان مقیم 1 اور میر حمزه په 0 رنز باندې آوټ شوی دی. ټوټل ټیم د سعودشکیل 25 اوورونه وهلي دي، 25 اوورونو کې 97 رنزونه جوړ کړي دي او 10 وړه کلاډیان چې کوم دی آوټ شوي دي. د بابراعظم د طرف جانداد خان 5 اور 18 رنزونه، 3 وکټ ښکلی بالنګ جانداد خان کړی دی. محمد علي 4 اور 22 وکټ یومنه، ابرار احمد 8 اور 15 2 وکټ ښکلی بالنګ ابرار هم کړی دی. حارث رؤف 4 اور 28 2 وکټ، مهران ممتاز 4 اور 14 3 وکټ. ټول نه ښکلی بالنګ چې کړی دی هغه مهران ممتاز کړی دی او جانداد خان کړی دی. دا مکمل سکور کارډ چې په دې میچ کې د بابراعظم د لوبډلې د سعودشکیل لوبډلې ته ډېر غټ شکست ورکو او بابراعظم ډېره موده پس سنچری وخلی ده، ډېره موده پس فارم واپس راغلی دی. نو دا مکمل سکور کارډ د ویډیو کتلو زیاته مننه. ویډیو ضرور مخکې ملګرو سره شریکه کړئ. والسلام.